مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کېږي، بس ګناه وکړه په توبه معاف کېږي. دا ټیک ده خبره، خو یو څیز دی چې هغه په توبه نه معاف کېږي. دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کېږي. هغه دوه کوم دي؟ یو د الله حق، لکه یو سړی مونځ نه دی کړی، د مونځونه نه دی کړی، دا په توبه نه معاف کېږي. دې بره دې قضا کوي. روجې نه دي نیولې، د رمضان فرض، دې بره دې قضا کوي، په دې په توبه نه خلاصېږي. حج په فرض دی او حج نه دی کړی، دې په زرو توبه هم نه خلاصېږي. دې په خپله حج ځي او که په خپله نشي ته ځان په دې بل سړی دی ولېږي. قضاء الفوائد دې نه خلاصېږي. دا خو ډېره اسانه شوه، یو سړي به ټول عمر نه لمونځ کړی دی، نه روژه نیولې ده، نه حج کړی دی، ښه مالدار دی، او اخر کې وایي الله زما توبه، بس دا توتي شو، جنت ته لاړ. نه 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 نه، دې ته د خدای قرض وي، دا به ورکوي، دا به لازما ورکوي. نو د منځونو متعلق د مارونو دا چل کوي چې تاسو انسان دې که تا نه څه منځونه خځئ او تلي ده نه، نو هر منځ سره یو یو راګرځوئ. نو چې کال تیر شي نو د کال منځونه به دې راګرځولي، یا دوه دوه راګرځوئ. او قضا منځ صرف دوه درې وختونو کې نه کېږي، بار غیر وخت کې کېږي. یو د انور خطو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر راخېږي، یو د انور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر پریوځي، یو زوال چې د انور په سر ودرېږي دې وخت کې نه کېږي. باقي هر ټیم قضا منځ کولی شي. نو هر منځ سره یو ته مخکې کوه، یو ته وروستو کوه. څلور رکعاته لمازدیګر کې، نو مخکې څلور رکعاته یا اته رکعاته مخکې وکړې، ډېره بهتره ده. څلور او څلور. او چې راګرځې تا نه خو هېر دي چې دا کم مازدیګر، ویل لاړ لومبې مازدیګر قضا کو. نو چې کم دی وکړه، بل ورپسې لومبې شو که نه. لکه پلین کې خلک ولاړ دي، هغه لومبې دی، هغه د تې خوا کا بل لومبې شو، هغه د تې خوا کا بل لومبې شو، هغه د تې خوا کا بل لومبې شو. نو چې یو یو کې بل ورپسې لومبې کېږي، لومبې مازدیګر، لومبې ماسپښین قضا کوم. نو یو دا کوي. حج در باندې فرض دی، نو بخپله لاړ شه، نه بل څوک ځان په دی ولېږه. حج بدل که نه شي کولی، ګورې قادر نه، او که یو سړی قادر وي د بل نه کېږي. او روژه ده، نو خیر دی په اوړي کې نه شي کولی، ژمي کې قضا وکړه، څه خبره نشته. او یو پردی حق دم په توبه نه معاف کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی، وایي د الله رسوله که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ او زه شهید شم، ما به خدای جنت ته بوځي؟ وایي او. چې دا سړی لاړه، وایي دا سړی واپس کې، وایي را واپس یې کور ته. وایي تا څه وایي؟ وایي ما وایي که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ جنګېږم او زه مړ شم، نو ما به خدای وبخي. وایي چې ته د خدای په لار کې جهاد وکړې که نه، او مخ په مخ جنګېږي، تختې نه، تختېدل ګناه ده، او شهید شي، الله به دې جنت درکړي. او یا نه یو منټ، شهید شي بالفرض، بیا دې خدای جبدي بالفرض، او بیا د خدای لار کې جهاد شروع کې، او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنګېږي، او بیا شهید شي د دې ظالم کافر د لاسه مخ په مخ، او بیا دې خدای بالفرض جمدي کې، او بیا جنګېږي مخ په مخ، او بیا شهید شي. څو ځله شو؟ درې کرته. نو وی الا به جنت ته ځې چې که د دې ګوتې د بند عمره پر دې حق در باندې نه شي تر څو دې غلی نه. او الان قال جبريل، اوس وی جبريل راغی ما ته دا خبره. نو پر دې مال دا نه معاف کېږي. پته دا ډېره اسانه خبره ده. پر دې جیب وا مال وا لړ شه حج لا او توتی به راځي، ګناه به معاف کېږي. لکه مونږ د قضا که توبه وباسه، خیر دی، خدای به ګناه به را قضا کول، الله به معاف کړي. چاته دې په بد نظر کتلی دی، توبه وباسه، خدای به دې معاف کړي. چاته دې په بد نظر لاس ور واچولی دی، یاره توبه وباسه، رب العالمین به دې معاف کړي. چا سره دې بغض کړی دی، توبه وباسه. حسد دې کړی دی، توبه وباسه، رب العالمین به دې معاف کړي. لیکن که دا پردی حق در باندې په غاړی، د هغې دوه صورت دی. یو دا چې ورشې معافي ته وغواړئ، ما معاف کړه، یو صورت. دویم صورت یې څه دی؟ ورکوله. او که دا دواړه دې ونه کړل، بیا به څه کېږي؟ بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وي ورکه، الله ما سره څه دي؟ به ټیک شو، مونږ د چل راځي. نو الله به تا نه نیکۍ اخلي، د هغې حق په برابروالي په هغې الله پوهېږي څومره نیکۍ کېږي، او هغه له ورکوي. او که چېرته ستا نیکۍ خلاصې شوې یا در سره نه وې، نو بیا به د هغه نه ګناه رالي، په تا برابر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیژنې، غریب فقیر؟ وی تاسو خو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره نه وی، دا لري مفلس. مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېرې زیاتې نیکۍ دي، منځونه، صدقې، روژې، ذکرونه، بلا شی، خو پردي حقونه دي. نو څه نیکۍ ته یو حق کې لاړې شي، څه بل کې، څه بل کې، څه بل کې، څه بل کې، تش توقه پاتې شي او دوزخ ته روان شي.
دا به ګوره ډېر خیال ساتئ پردي حقوق باندې مونږ خلک پې نن ورګډ یو ورګډ بس خو چې او یا د ضروریاتو دپاره هم ګناه د خواهشاتو دپاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشته دې له به دله به د پردې ډاکه وامه چې موټر پیدا زما هغه ملګری خواهشاتو کې لګیا دی هغې قیمتي جامې او مري او ابټاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کولی ده به ډاکه وکړم سړی به مړ کم پیسې به دې والم ډاکه به وکړم پیسې به دې والمه دا ټول جرم دی دا ګورې په توبو نه معاف کېږي ها د خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغې کې خو ساړو شته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسي چې سیشن یې پانسي کې دې اپیلو کې هائی کورټ ته هائی کورټ اپیل خارج کې پانسي شو دې لاړ سپریم کورټ ته اپیل وکړو هغه اپیل خارج کړ پانسي شو د هغې د قانون خدا دی چې دی به پانسي کېږي خو د هغې د پاسه یو بل شی شته چې هغې ته رحم درخواست وایي صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکړي چې معاف کا بادشاه خوښه ده چې معاف کوي هسې بیسې هم بخښلی شي نو یو خو د خدای رحم خو جدا مسله ده که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده خو دا قانون زه خبره ده چا کومه د قانون کومه لکه یو سړی یو کم سل کسانې وجلي چا ورته زوی اوري توبه وباسم معافي 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 هل من توبه زما توبه به قبوله شي یاره وي طلاق چا پلان کې دی که مولوي صاحب دغه ته وایي موږ به څه پوهېږو مولوي صاحب له لاړ دا د بني اسرائیلو کس هغه ته وایي نه یو کم سل مې صاحب وجلی دي ما به خدای وبخي معاف به مې کړي یو کم سل او لرې که خدای دې تبه و برباد تا به څنګه وبخي یو کم سل دې بخلي دي وجلی دي او تا به خدای وبخي وایي نه مې بخي وې نه به تور اوچته کړو ټسې ورکړه ملا صاحب زه وایي چې سل خو پوره شي که لاړ بیا ګرځېده ما به خدای وبخي چا ورته ویله که پلانتي کې یو مولوي صاحب دی ډېر ښه سړی دی هغه له چې څوک هم ورځي وي توبه لوی کور دی هغه له چې څوک هم ورځي توبه لوی کور دی د خدای بنده ورشه دغه ملا صاحب له ورتلې هغه سر خو چاړه تېره وخت چاته وایي دوزخ او دوزخ او دوزخ هغه له لاړ شه وی خاوي او روان شو چې روان شو کلي ته مرګ پې راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی چې مرګ پې راغی او دوه فرشتې راغلې د ګناه فرشتې راغلې سړی خو سلې وجلي ظالم بچې لږ نه دي ثابت یې مونږ وباسو د ګناه چې په د ګناهګار نه چې کومې د غضب فرشتې صوباسي الله دې مسعد خدای دې مسعد هلته د رحم فرشتې راغلې وی څه کوې وی مونږ دې صوباسو وی مونږ وباسو نه سل سړي وجلي دي مونږ به ځکه صوباسو هغې وی نه توبې له روان دی توبه استر الندم توبه چلن استومانه چې توبه ده اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکې د ازمکه کچ کې کدی ګناه والا ازمکه ته نږدې غضب والا رته صوبسي او کدا توبه والا ازمکه ته کوم خاروان دي نږدې نو بیا د رحم والا دي صوبسي نو هغه دی ګناه ته نږدې رحم والا نه لرو نو الله سره چلو کو ګوره د خدای رحم ته د یوې ازمکه توي تبع عدل لري دی ګناه والا ته انه کو والا توي نږدې شه تقرا نږدې شه ورتا نو هغه وتره نږدې کړه د بلې تل وی دا کچو کې چې کچو کا هغه توبه والا ځمکه ته یو لیش نږدې وخاطه وی دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګورې په دوکه نه شو دا څه شی دی دا د خدای رحم دی رحم خو چې بادشاه رحم درخواست قبول کی چې ما دې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي هغه له اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه له چل ورځي الله کولی شي خدا ما چې کومې خبرې درته وکړې دا کمې خبرې دي دا د قانون سره تعلق لري نو د قانون او قاعده دا ده چې پر دې حق پاک توبه نه بخښل کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما درته ویې به معاف شي او پردي حقونه به ورکې به په دې ته نه خلاصېږي او یا به د زړه د اخلاص نه معافي غواړئ چې هغه دې معاف کړي تمارونو خدای پاک دې موږ له توبې توفیق راکړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یو خبره مې یېره شوه